बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو منصرې نه ډیره زیاته دردناکه واقعه را مخته شوې ده پلار او زلمی زوی جایداد په تنازع باندې ډیر په بد باندې مړ شول د قاتلان څوک دي او د مقتولین سره څه تعلق دوستانو دی باندې کې وسه ټول معلومات دی ویډیو کې شریکام ورکړه تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرولو مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې ګوري او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کړئ ډالۍ نشان دی وایي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملافي دوستانو دا واقعه د منصرې ده چې یو پلار او زلمی زوی جایداد په تنازع باندې قتل شو جایداد تنازع اخر کله پورې د جایداد تنازع به شروع ازل نه ابد پورې د جایدادونو باندې د ځمکو باندې د شرم باندې جنگونه کیږي شرم باندې خو بیا هم پوهېږم خو جایداد باندې جنگ د څه خبر ده د ځمکه خو چې دا صرف او الله ذات دپاره ده دا مونږ دپاره نشته عقینه بعد مونږ دې باندې داسې مرګونه ولې کوو چې ورور خپل ورور هم ولي او هغه زوی هم ولي دوستانو دغه ورور دا کار کړی دی خپل ورور یې ویشتی دی خپل وراره یې ویشتی دی او چې چا دا کار کړی دی هغه هم پلار او زوی دی دوستانو دواړه د تنکې تورو تمبو شاته دي چې موږ نه ډېره غاټه غلطي وشوله او په چیغو جاړي چې ما خپل ورور ولې قتل کړو دا خو زموږ یوه ټوکړه وه څومره قیمت به یې لرلو خو دوستانو نن سبا موږ میانځ کې شیطانان هم دې حد پورې سیوا شوي دي منافقین هم دې حد پورې سیوا شوي دي چې تا ته به یوه خبره کوي او بل ته بله خبره کوي او خپل وروڼو میانځ کې به دومره نفرت پیدا کړي چې هغوی به ټوپک راواخلي که تاسو میانځ کې څه تنازع وانو هغه تاسو په عدالت کې هم حل کول شوله تانې کې مو حل کول شوله په جرګې کې مو حل کولی شو ولې چې خبرې په خبرو باندې کېږي خو چې کله تاسو ټوپک راواخلئ هغې بیا نتیجه نه راوځي هغه بیا فیصله کېږي یوه په حق کې د مرګ فیصله کېږي او بل په حق کې د تورو تمبو شا فیصله کېږي هغوی صرف تاسو انجوای کړي هغوی اودینس وي هغوی تماشایي وي او هغه تاسو ته ګوري چې تاسو به څه کوئ او بل څه به څومره حد پورې به ظلم کوئ دوستانو د منافقینو نه ځان بچ کوئ خپلې فیصلې په خبرو باندې حل کوئ پولیس سټیشن شته عدالت شته ریاست پاکستان هم شته جرګه هم شته هر یو لیول باندې تاسو خپلې خبرې حل کول شو که تاسو غواړئ دوستانو دې باره کې تاسو سره ده کومنټ سیکشن کې خپل رایې هر ضرور وکړئ والسلام